بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سورة البقره کی دویمه حصہ کی زمونږ سبق روان دی. په دې حصہ کې د جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ په باره کې د مخالفینو نه اعتراضونه او الله تعالی د هغې جوابونه بیان کړل. مخکې یو ځل الله تعالی د دې خبرې حکم کړی و چې تاسو په بندګۍ کې خپل یو رب هغه خاص کې او د هغه نه علاوه د بل چا بندګي مه کوئ. دا د توحید دعوه په دې آیات کریمه کې الله تعالی په دویم ځل باندې ذکر کوي او دریم ځل به آیت الکرسی کی راشي الله لا اله الا هو الحي القيوم و الهکم او معبود ستاسو اله واحد معبود دے ایک یو. معبود اله په عربی کې ویل کېږي هغه ذات ته من یسمد الیه فی الحوائج چې په ضرورتونو کې خلق هغه ته فریاد کوي. نو دغه معبود چې هغه ته تاسو په ضرورتونو کې او په مشکلاتو کې او په بیمارو کې تکلیفونو کې خپل فریاد اوروي، دغه ایک یو ذات دی. واحد یو ذات ته ویل کېږي. الله تعالی یو دی، په بندګۍ کې د هغه سره شریک نشته دی. دغه رنګې الله تعالی یو دی، په ذات کې د هغه په شان ته څوک نشته دی. لیس کمثله شیء، د هغه په شان ته څوک نشته دی. الله تعالی یو دی، په همیشوالي کې د هغه په شان ته ازلی او ابدی ذات نشته دی. هو الاول والظاهر والباطن. الله تعالی یو دی، داسې نه ده چې هغه د ډیرو نه جوړ دی، لکه څنګه چې عیسایان دا وایي چې الله تعالی دا مرکب دی او جوړ شوی دی د دریو نه، چې هغه یو الله تعالی په خپله دی او یو حضرت مریم ده او یو حضرت عیسی علیه السلام دی. الله تعالی فرماینا و الهکم اله واحد او معبود ستاسو معبود دی ایک یو معبود دی. د هغه سره په بندګۍ کې څوک مستحق نشته، لکه څنګه چې مشرکین وای لات او منات او عزا او هبل او یا نور مشرکان چې هغه د ځان دپاره بوتان نیولي دي. اله واحد ایک یو ذات دی. لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو سوا دا غنا هو الرحمن هغه الله تعالی مهربان ذات دی. الرحیم خاص دی رحم داغه. الرحمن مخکې ویلي معبود دی ایک یو، نو چې څنګه په عبادت کې داغه سره شریک نشته دی، دغه رنګې رحمانیت او رحیمیت یعنی صفت داغه د رحمان په دې کې داغه سره څوک شریک نشته دی. او الرحمن الرحیم کې په دې باندې منګه تفصیل کړو چې الله تعالی رحمان ذات دی، یعنی په دنیا کې داغه رحمت چې کوم دی نو عام دی، او په آخرت کې به داغه رحمت خاصی صرف په مؤمن باندې. او الرحمانو کې دا خبره منګه کړې وه چې علماء کرام فرمای الرحمن صفت مختصه بالله، دا خاص د الله تعالی صفت دی، د الله نه علاوه بل چاته رحمان نشي ویلی. څه به ورسه نور لګې عبدالرحمن عبدالرحیم وغیره. بیا په رحیم کې څه ناڅه اجازت شته دی چې مخلوق ته دا ویلی شي، ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د سورة توبه په آخري آیات کې رحیم ویلی شوی دی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. هلته پکې رؤوف او رحیم دا د نبی صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې راغلی.
مشرکینو ته چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی په باره کې دا خبره وکړله او دا آیات ورته واوره و الهکم اله واحد ستاسو معبود هغه یو دی نو هغو اعتراض وکړو اجعل الالهة الها واحدا ټول معبودان زمونږ بوتان چې هغه د مختلفو مقصدونو ضرورتونو دپاره موږ ساتلي و هغې راجمع کړه او د هغې نه یو اله جوړ کړو اوس به موږ چې کوم دی نو ضرورتونه د یو نه غواړو نو په دې باندې هغو اعتراض وکړو او ویې چې په دې باندې موږ ته دلیل پکار دی الله تعالی وفرمایل ان فی خلق السماوات والارض لس شیونه الله تعالی ذکر کړه اول شمارو بیا به د دې یو یو تفصیل کوو اول السماوات اسمانونه دویم الارض ازمکه دریم اختلاف اللیل والنهار څلورم الفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس پنځم وما انزل الله من السماء مما شپږم فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه او اتم وتصريف الرياح او نهم والسحاب المسخر بين السماء والارض او لسم په اختلاف الليل کې دو دي یو لیل شپه ده او بل نهار ورځ ده نو دا لس چې کوم دی نو پوره شو او الله تعالی وفرمایل که څوک ستانه نښې غواړي په دې خبره چې الله تعالی یو دی نو دا لس شیونه په دې کې د سوچ او فکر کوي الله تعالی فرمایي دا زما د یووالي دپاره واضحه دلیل دی ان فی خلق السماوات یقینا په پیدا کولو د اسمانونو کې والارض او د ځمکه کې واختلاف اللیل والنهار او په بدلیدو را بدلیدو د شپې او ورځې کې په دې کې څه دي آخره کې آیات آخره کې وګوره لآیات خامخا قدرتونه د الله تعالی دي د هغه قوم دپاره چې هغوی د عقل نه کار اخلي په دې کې څنګه قدرتونه دي د الله تعالی دا خو چې د قرآن کریم آیاتونه ټول راجمع کړي او په دې کې به سوچ او فکر وکړي نو د الله تعالی قدرتونه په دې شیونو کې واضحه کیږي او واقعي چې دا په دې خبره د الله تعالی یو غټه نښه ده چې الله تعالی ایک یو ذات دی وګوره اسمان ته څومره عجیبه چت الله تعالی پیدا کړی دی الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء اسمان ته وګوره الله تعالی وایي ما ستا دپاره چت جوړ کړی دی په دنیا کې چې کوم چتونه جوړیږي د هغې دپاره د دیوالونو او د ستنو ضرورت الله تعالی فرمایي دیوالونه خو پرېږده رفع السماوات بغیر عمد ترونها ستنې خو دیوالونه خو پرېږده الله تعالی فرمایي ستنې مو ته نشته دی بغیر د ستنو مې چې کوم دی نو هغه ودرولی او بیا چې کله چت وغورځېږي نو کله کله په چت کې څه نقصاني الله تعالی فرمایي الذي خلق 7 سماوات طباقا الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي واسمانونه لاندې باندې ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت د مهربان ذات په پیدا کولو کې او د هغه په جوړولو کې به هیڅ نقصان ته ویني فرجع البصر هل ترى من فطور بار بار هغې ته وګوره سترګې به دې ستړي شي خو د ځمکې د اسمان په دې جوړولو کې چې کوم دی نو به ته څه نقص پیدا نه کړي او بیا چې کله چت جوړ شي نو د هغې د ښایست دپاره څوک په هغې کې چې کوم دی نو بلپونه لګوي او قسمه قسم رنګونه پکې کوي الله تعالی فرمایي ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح او خامخا موږ ښایسته کړی دی دا نږدې اسمان بمصابیح په ډیو سره نو په هغې کې چې کوم دی نو ستوري پیدا کړي دي والسماء ذات البروج قسم مې دی په هغه اسمان باندې چې هغه د غټو غټو ستورو واله دی هغه ستوري چې هغه د هغې نه الله تعالی مختلف کارونه اخلي کم کارونه یو خدا چې دا زینت او ښایست دی د آسمان دپاره چې خلکو ته ګوري او هغه آسمان چې کم دی نو والسماء ذات الحبک لکه د جال په شانته چې دی نو ښکاري د هغه ستورو د وجې نه او بیا دغه ستوري د دویم قرآن کریم کې چې د هغې کم مقصدونه بیان شوي دي وعلامات وبالنجم هم یهتدون چې په دې ستورو باندې خلک چې دی نو لارم معلوموي او دا بیا سمندري چې کوم جهازونه یي په هغو کې چې کوم خلک سفر کوي نو هغو ته د دې معلومات کیږي چې د ورځې په نسبت باندې هغو ته د شپې مزل آساني ځکه چې د شپې ستوري چې کوم دی نو هغه یي او په هغې باندې هغې لارې معلوموي
او بیا خپل ستوري دي چې چاته د دې علم وي نو هغوی بیا په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. او درېیمه فایده د ستورو چې کوم دی نو وجعلناها رجوما للشیاطین، الله تعالی فرمایي دا ما د شیطانانو دپاره چې کوم دی نو ویشتونکي جوړ کړي دي او دا سبب د هغو د ویشتلو دی. لکه په د دنیا دا قانون دی چې کله چت جوړ شي نو په هغه چت کې خزندګان یا غڼې چې په هغې کې کم جالې جوړوي نو هغه خلک ورانوي. هغه د شیطانانو هغه جالونه چې هغه برز دي او هغه هلته غوږ دي، الله تعالی چې کوم دی نو هغه په دغه ستورو څه چې دی نو ولي. وجعلناها رجوما للشیاطین. نو دا دومره لوی آسمان په دې کې هېڅ چې کوم دی نو په دغه پکې نشته، په دې کې څه نقص نشته دی. اانتم اشد خلقا، الله تعالی فرمایي تاسو چې دی نو ډېر په پیدایش کې سخت یو یا آسمان چې دی نو ډېر سخت دی. ام السماء بناها رفع سمکها فسواها، د دې آسمان چت الله پورته کړی دی بیا یې برابر کړی دی. خو دومره لوی آسمان الله تعالی پیدا کړی دی چې په هغې کې د انسانانو دپاره د الله قدرتونه دي. او الله تعالی موږ ته د دې دعوت راکوي چې تاسو وګورئ چې په دې کې تاسو څه نقص یې نه یو که نه. خو چې کله د دې آسمان نه چې کوم مطلوب مقصد دی هغه پوره شو بیا به الله تعالی وفرمایي چې دا آسمانونه به چې کوم دی نو بیا وچوي. او اذا السماء انشقت، کله چې به آسمان وچوي نو دا به بیا راوغورځېږي. ولې؟ ځکه الله تعالی فرمایي الدنیا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، او کما قال علیه السلام چې د الله په نسبت باندې دا دنیا د ماشي د وزر برابر نه ده. نو اصل مقصد د دې د پیدایش نه چې دی نو هغه د ځمکه او د اسمان نه دي، بلکې دا چې کوم دی نو هغه عبادت د بندګانو دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ان فی خلق السماوات، یقینا په پیدا کولو د اسمانونو کې والارض او د ځمکه کې. ځمکې ته وګوره، دا ځان له چې کوم دی نو د الله د قدرتونو یوه نمونه ده، یو شاهکار دی چې دې ته ته ګورې په دې کې د الله تعالی عجیبه عجیبه قدرتونه دي. اول خو دې ته وګوره چې د الله تعالی څنګه چې دی نو غوړولې ده. وهو الذي مد الارض، غوړولې ده. جعل لكم الارض فراشا، ستاسو دپاره فرش ګرځولې ده چې ته په دې باندې ګرځي نو نه دومره چې کوم دی نو نرمه ده چې ته په دې کې چې دی نو ښخېږي، نه دومره سخته ده چې ته په دې باندې خپه نشي کېښودلی او راغورځېږي، بلکې ستا د ګرځېدو قابله چې دی نو جوړه کړې ده. او بیا ځینې ساینس والوی، بلکې ساینس ټول په دې باندې قایل دی چې دنیا ګوله ده او هغه چې دی نو د یو کرې او د یو بال په شکل باندې ده. قرآن کریم د هغې چې کوم دی نو څه خلاف نه دی او د هغې رد نه کوي. الله تعالی فرمایي مد الارض، ستاسو دپاره ځمکه غوړولې ده. خو غوړول داسې نه چې ته په دې باندې روان شي او یو حد ته ورسېږي او ته وایې چېرې ځمکه ختمه شوله او د دې نه اخوا چې کوم دی نو نوره ځمکه نه وه. نه، ته به ستړی شي، ته به تاو شي د ځمکې نه، هغه خپل ځای ته به واپس راورسېږي. خو دا دنیا چې کوم دی نو هغسې ګول ده. او علما کرام فرمایي چې یو شی د هغې هره یوه حصه هله چې کوم دی نو اواره کېدلی شي چې هغه ګولي. الله تعالی فرمایي جعل لكم الارض فراشا، ستاسو دپاره ځمکه فرش ګرځولی دی. نو د دې هره حصه به هله فرش شي او هله به اواری چې دا ګولي. ځکه چې کوم یو شی ګولي نو د هغې هره سطحه چې کوم دی نو هغه سیده. لکه مثلا په یوه غټه سطحه باندې یو بال، غټ بال چې کوم دی نو جوړ کا او چې مکمل هغه په ګولایي کې نو د هغې هره سطحه به اواری، هره سطحه به د هغې چې دی نو اواری. او بیا په دې کې په ځمکه کې دننه څومره قدرتونه، په دې کې غرونه، او بیا په دې کې چې کوم دی نو نهرونه، بیا په یو نهر کې چې کوم دی نو د الله تعالی نور قدرتونه، دریابونه، دا د شمار د لاندې چې کوم دی نو نه راځي. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، او په بدلیدو را بدلیدو د شپې کې والنهار او د ورځې کې. شپې او د ورځې بدلیدل د دې څه مطلب دی؟ یو مطلب خدا دی چې دا په یو بل پسې وروستو راځي. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر. الله وی شپه او ورځ مې د نصیحت اخیستونکي دپاره یوه نمونه او یوه نشاني جوړه کړې ده چې دا دواړه په یو بل پسې وروستو راځي.
دا د الله تعالی فیټینګ دی چې یوه ورځ هم چې کوم دی نو چېرته ورځ هغه ونه درېدله. وآیة لهم الارض المیتة، او د دې خلکو دپاره وآیة لهم اللیل نسلخ منه النهار، د دې خلکو دپاره الله فرمایي چې شپه دا چې کوم دی نو زما د قدرت یوه نښه ده. نسلخ منه النهار، د دې نه چې کوم دی نو موږ ورځ راوباسو. او بیا داسې هم نه ده چې شپه روانه یي ورځ ترې مخکې، یا ورځ چې کوم دی نو هغه په شپې پسې روانه او یوه د بل نه چې کوم دی نو مخکې شي. ولا اللیل سابق النهار، نه چې دی نو شپه د ورځې نه مخکې کېدلی شي، په خپل خپل ټیم باندې چې کوم دی نو روان دي. یو بدلیدل د دې دا شو. دغه رنګې بدلیدل د دې دام دي چې وګوره شپه کې چې دی نو تکه توره تیاره ده، او په ورځې کې چې کوم دی نو الله تعالی فرمایي چې ستاسو دپاره مې د ژوند د اسبابو د لټولو ذریعه جوړه کړې ده، رڼا ده. لکه تاسو راواړوئ، دا د الله تعالی قدرت دی. که چېرته همیشه ټوله چې کوم دی نو همیشه ورځ وې، نو هم به چې کوم دی نو د خلکو آرام نه وې. 20مه سپاره. او که چېرته ټوله چې کوم دی نو هغه شپه وې، نو بیا به هم چې دی نو د خلکو د ژوند اسباب نه پوره کېدی. 355 صفحه ده او آیات نمبر دی 71. قل اوایا پیغمبره ارایتم خبر راکې تاسو ماته ان جعل الله که چرته جوړ کړی وی الله تعالی علیکم په تاسو باندې اللیل شپه سرمدن همیشه الی یوم القیامت د قیامت پورې. من اله نسوک واغه حاجت روا غیر الله اله د الله تعالی نه یاتیکم چې راتلل به کړی وی تاسو ته بضیاء پرنا سره. افلا تسمعون، تاسو غوږ نږدئ. قل ورته وایه پیغمبره ارایتم خبر راکئ ماته ان جعل الله که چرته جوړه کړې وی الله تعالی ګرځولې وی الله تعالی علیکم په تاسو باندې النهار ورځ سرمدن همیشه الی یوم القیامت د قیامت پورې. من اله غیر الله، څوک هغه اله او حاجت روا د الله تعالی نه علاوه یاتیکم چې راوړی وی تاسو ته، راتللی کړي وی تاسو ته بلیلین په شپې سره تسکونون فیه چې تاسو آرام کولی په هغې کې. نو دا هیڅوک چې کوم دی نو داسې نه، دا د الله تعالی قدرتونه دي. او بیا د شپې او د ورځې بدلیدل را بدلیدل، وړه کېدل او غټه کېدل. د شپې حصه هغه په ورځې کې نه ایستل چې شپه اوږدی، او بیا چې دی نو ورځ ترې اوږده کېږي، شپه اوږدی او ورځ لنډی، نو بیا چې دی نو کله ورځ اوږده کېږي، د هغه شپې چې کومه حصه یې الله تعالی چې دی نو هغه په ورځې کې نه باسي. نو د ماښام مونځ چې دی نو هغه په 5 بجې دی مثلا، او بیا چې دی نو هغه لاړ شي هغه 2 بجو ته ورسیږي. نو شپه چې دی نو د هغې حصه هغه ورځې واخیستله، او دغه رنګې د ورځې حصه سار چې کوم دی نو هغه اوس په شپې کې ده، او بیا به چې دی نو واپس ورځ به اوږده شي، نو دغه شپې حصه چې کومه ده هغه به ورځې ته لاړه شي. بیا به ته ګوري 5 بجې به چې کوم دی نو نور راختلی، اوس 5 بجې خلک ودی شپی. دا د الله تعالی قدرت دی. واختلاف اللیل والنهار والفلک التي، او په کشتۍ هغه کې تجري چې چلیږي فی البحر په دریاب کې، بما په هغه څه سره ینفع الناس چې فایدې ورکوي خلکو ته. په کشتۍ کې د الله تعالی قدرتونه چې وګوره دومره درون شی چې هغه د ځمکې په سر باندې پروت دی. عقل او قیاس خدا وایي چې په ځمکه باندې درون شی کله په اوبو باندې درون شی کله پروت وي، نو هغه په هغې کې ښکته ځي او ډوبېږي. خو الله تعالی په کشتۍ کې دا خاصیت ایښی دی چې دا نه ډوبېږي. او بیا چې دی نو په که چېرته کشتۍ داسې وی چې په وچه ځمکه باندې وي، بیا به هم نه چلېدل. د هغې دپاره الله تعالی بهیدونکې ماده د اوبو چې دی نو هغه وګرځوله، او په هغې باندې چې دی نو هغه چلیږي. او بیا کشتۍ په باره کې الله تعالی فرمایي چې دا زما د قدرت نمونه ده. او د هغې د کشتۍ د سورېدو نه مخکې دعاګانې چې دی نو راغلي، بسم الله مجریها و مرساها، په نوم د الله تعالی باندې د هغې روانېدل دي او د هغې ودرېدل دي. او دا د هوا په زور باندې چې دی نو چلیږي. لکه مخکنۍ خبره، مخکې به د هوا په زور باندې چلیدله، اوس د مشینونو په زور باندې چې دی نو چلیږي. او الله تعالی فرمایي ان یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهری، که چېرته وغواړي د الله تعالی یسکن الریح
هوا به ودرئ فیظللن رواکد علی ظهره پاتې به شي دا کښتۍ ولاړې په شا د دې دریاب باندې وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام او دغه الله تعالی قدرتونه دي او د هغې نه یوه نمونه د غره په شانته لوړې لوړې کښتۍ دي فل کالاعلام په شانته د غرونو فی البحر په دریاب کې دا د الله تعالی قدرتونه دي. اوس په یو څوک راپاڅېږي هغه به وایي چې ټیک ده د الله تعالی قدرت چې کښتۍ به په اوبو باندې چلیدلې د هوا په زور باندې خو اوس خو د الله تعالی دغه قدرت نشته ځکه اوس خو په مشینونو باندې چلیږي اوس خو هوا نه ده. ګوره قرآن کریم کې چې الله تعالی دا د ریح ټکی کوم ځای کې ذکر کړی دی نو دا په مختلفو معناګانو باندې راغلی ځکه ریح هوا ته م وایي او ریح چې کوم دی نو هغه قوت ته م وایي. نو که اوس کښتۍ په مشینونو باندې چلیږي نو دغه په طاقت باندې دي او دغه طاقت هم الله تعالی د دې لپاره پیدا کړی ورنه انسان چې کوم دی نو چرته دا پیدا کولی شو د انسان په دماغو کې چې کوم دی نو دغه ترکیب او دغه د کښتو چې کوم دی نو دا د جوړولو چل او د هغو د مشینونو او د انجن دا طریقه چا دی ورته وښودله دا قدرت چې کوم دی نو هغه د الله تعالی قدرت دی چې دی ورته وښودله او دا مخکې خو صرف کښتۍ وي خو الله تعالی د دې په باره کې د مخکې نه چې کوم دی نو دا پیشنګویي ورکړې وه چې د دې کښتو په شانته به تاسو چې کوم دی نو نورم شیونه جوړوئ جهازونه او لانچونه او په هغې کې به بیا چې دی نو تاسو سورلي کوئ او په هغې کې به د ژوند ضرورتونه سامانونه د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کوئ. سورت یاسین 400 صفحه آیات نمبر 41 او 42 کې الله تعالی فرمایي وآیت لهم او نښه د قدرت د دیو دپاره انا حملنا ذریتهم دا ده چې یقینا منګه سوار کړي دي بچي د دی فی الفلک المشحون په هغه کښتۍ ډکه کې وخلقنا لهم من مثله او پیدا کړي دي موږ د دیو دپاره په شانته د دی هغه څه چې دی پکې سوریږي. نو د کښتۍ په شانته نور څه دا چې دی نو په دې کې دغه اوښان وغیره دغه هم پکې راځي او په دې کې دا هر هغه څه چې هغه الله تعالی د قیامته پورې به پیدا کوي هغه ټول په دې کې رال او دغه رنګې د سورة النحل آیات هم دی چې هغې کې د آینده پیشنګویي ده چې څه تاسو آینده کې چې دی نو الله تعالی فرمایي چې موږ به داسې څه پیدا کوو چې تاسو ته د هغې معلومات نشته. وما انزل الله من السماء بما ينفع الناس په څه سره چلیږي هغه سامانونه چې خلکو له چې دی نو فایده ورکوي. وما انزل الله من السماء او په هغه څه کې چې رالیږلي دی الله تعالی من السماء د بارانه من ماء د اوبو نه په دې کې د الله تعالی قدرت دی چې وګوره ورېز چې هغه موږ چې دی نو نشو راچوتولی که چېرته د الله تعالی موږ ته چې کوم دی نو سپارلی وی چې ځئ تاسو چې کوم دی نو د سمندرونو نه اوبه په وریځه کې راچوتې کوئ او باران ترې وکئ نو دا د هیڅ چا په وس کې نه وه د هیڅ چا په وس کې نه ده. ساینس او ټیکنالوژي چې هغه خپل عروج ته ورسېده خو هغه دا کار ونه کړی شو چې وریځې د سمندر د سطحې نه اوبو نه چې دی نو ډکې کي او دا بې چوتې کي او چې کوم ځای کې ضرورت یې هغه ځای کې پې باران وکړي نشي کولی. جهازونه یې جوړ کړه چې هغه سمندر ته بیایي هلیکاپټر یې چې کوم دی نو سمندر کې په اوبو کې اوبه ځان ته راکاږي او هغه اوبه چې کوم دی نو بې بل ځای کې شیندي خو دا کار یې ونه کړی شو چې هوا راولي او هغه هوا په ذریعه باندې او د بادونو په ذریعه باندې دغه وریځې چې دی نو وچلی او هغه د سمندر د اوبو نه ډکې کړي او بیا دې قدرت د الله تعالی ته وګوره چې دغه هواګانې چې کوم دی نو د اوبو نه دغه وریځې د اوبو نه ډکي خو چې کله د دې په منځ کې جاز وځي نو جاز نه لمدېږي. ولې اوبه څه شوې حالانکې دا خو د نن سبا ساینس ځکه هر څوک نن سبا قرآن کریم ساینس باندې پیش کوي حالانکې دا عقیده هم غلطه ده چېرې موږ به قرآن اله منو چې هغه موږ په ساینس باندې پیش کړو نه دا خبره غلطه ده. قرآن کریم موږ چې دی نو منلی دی که ساینس هر څه وایي موږ په قرآن باندې ایمان دی خو به هر حال د ساینس مطابق هم دا خبره چې کوم دی نو د عقل نه خلاف ده ځکه چې دا قدرت د الله تعالی دی ځکه خو چې دی نو د انسان عقل نه راخلي. هلته اوبه په دریاب کې چې کوم دی نو د مالګې دي او هغه ځای نه الله تعالی راچوتې کي او په وریځو کې فلټر کې یو څاڅکی ترې راوباسي دلته چې کله راورېږي اوبه چې دی نو خوږي
دا قدرت د الله تعالی دی. که چرته دا موږ ته سپارلی وي چې یاره ځان له د سکلو د اوبو چې دی نو انتظام کوئ د خوږو اوبو، یو خو په دې کې چې کوم دی نو مشقاتو ډېر سیوا، لږې لږې اوبه به هر چا چې کوم دی نو هغه فلټر کولی، او بیا په هغې باندې څومره چې دی نو خرچه راتلله هغه به د کم ځای نه چې دی نو پوره کېدلی. دا د الله تعالی قدرت دی. او بیا الله تعالی داسې مونه کړله چې اوبې په یو ځل راوورولې او په مخ د ځمکه باندې چې کوم دی نو جمع کړي، او هر کس ته وویل چې بس دا ستا حصه شوله څکې. نه، الله تعالی بارانونه راوورول، هغه اوبه چې دی نو فاسکناه فی الارض، ځمکې ته الله تعالی چې کوم دی نو کوزې کړي. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. تا وې دې ته سوچ نه دی کړی چې الله د بره نه اوبه راولي او په ځمکه کې چینې چې دی نو چلی، او بیا هر کلیواله هر کس چې چرته ځي او هغه وغواړي چېرې زه اوبه ځان له کور دپاره تلاش کم، د کور خواته هغه چې دی نو اوبه وروباسي او په هغې کې ورته الله تعالی چې دی نو اوبه راوباسي. دا د الله تعالی قدرت دی. او بیا چې کوم د انسان د ضرورت نه زیاتي د هغې دپاره الله تعالی چې دی نو غرونه پیدا کړل د واورو په شکل کې، هغه چې دی نو د هغه دپاره سټور او خزانه پرتي هغه اوبه بیا د ضرورت مطابق لږې لږې ولی کېږي او هغه چې دی نو بهیږي او هرې علاقې ته رسیږي. دا د الله تعالی قدرتونه دي، د انسان عقل پکې حیرانېږي. وما انزل الله من السماء، او هغه چې راوروي الله تعالی د بره نه من ماء د اوبو نه، فاحیا به الارض، پس تازه کوي په دې سره ځمکه، بعد موتها، پس د وچوالي د دې نه ځمکه چې دی نو هغه وچوي. الله تعالی فرمایي چې زه کله په دې باندې اوبه چې دی نو راووروم د بره نه نو اهتزت وربت، دا ځمکه چې دی نو وخوځي او رابوږه شي، وانبتت من کل زوج بهیج، او د هر قسمه تازه میوونه چې دی نو دا راوباسي. وبث فیها، او خوارې کړي دي په دې کې من کل دابة، د هر قسمه زنده سرونه. دابه په عربی کې هغه شي ته ویلی کېږي چې په ځمکه باندې خوځېږي. لکه یو کس بل ته ویلې یا شیخو ای بوډا، نو هغه ته ویل زعمتنی شیخا ولست بشیخ انما الشیخ من یدب دبیبا. تا ما ته چې دی نو بوډا ویلو، حالانکه زه بوډا نه یم. بوډا خو هغه ته وایي چې په مخ د ځمکه د میږي په رفتار باندې چلیږي، او زه خو چې دی نو ښه تیز ځمه. نو چې کوم شی په مخ د ځمکه باندې خوځي هغې ته دابه ویلی کېږي. او د الله تعالی قدرتونو ته وګوره، دومره واړه واړه زنده سري او خزندګان چې نه د هغې د خولې پته لګي، نه د هغې د خپو پته لګي، او نه چې کوم دی نو د هغه د خېټې پته لګي، او ته به ګورې هغه به سیده رواني. ساینس کو ډېره ټکنالوژي وکړه، یو حیوان که هغه د روبوټ په شکل کې جوړوي نو په هغې کې چې کوم دی نو که ډېر وړوکی حیوان یي هم د هغونه غټېږي، ښتې غټ شي، ځکه د هغې هغه وړې وړې پرزې هغې جوړولی نه شي. بیا دومره خزندګان چې بیخي په نظر هم نه راځي. دې کې د الله تعالی قدرت ته وګوره، په هغې کې داسې مشینري ده چې هغه وړه خېټه ده، وړې وړې خپې ده، او هغه چې دی نو رواني، هغه خپل رزق چې دی نو هغه لټوي. په هغې کې د هغه غوږونه مي، په هغې کې د هغه سترګې مي، د هغه خوله مي، د هغه خېټه مي. دا د الله تعالی قدرتونه دي. دا هر قسمه شیونه الله تعالی په دې کې خواره کړي. وتصریف الریاح، او په چلولو د بادونو کې هواګانې الله تعالی چې دی نو چلوي، مختلفې هواګانې دي. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، نرمې هواګانې، تیزې هواګانې، او عذابي هواګانې. الریح العقیم، او دغه رنګې زیرې ورکوونکي. وهو الذي يرسل الرياح مبشرات، چې هغه زیرې ورکوي، یعنی د باران د راتللو زیری ورکوي. مختلفې هواګانې. والسحاب المسخر، او په هغه وریځو کې چې هغه ځوړندې کړی شوي دي. بین السماء والارض، په منځ د اسمانونو کې او د ځمکه، په منځ د اسمان کې، والارض، او د ځمکه کې. دغه وریځ چې دی نو ځوړنده ده، او دا څه زنځیرونه پسې نه دي تړلي چې بره اسمان پسې الله تعالی تړلی ده، په قدرت د الله ولاړه ده. الله تعالی فرمایي په دې هر څه کې لآیات، خامخا نښې د قدرت د الله تعالی دي. لقوم یعقلون، دپاره دا قوم چې هغوی د عقل نه کار اخلي. اوس دا قدرتونه د الله تعالی بیان شو، بیا هم ځینې بدبخته دي چې هغه د الله تعالی دا قدرتونه نه مني، او یو الله تعالی معبود چې دی نو نه مني، او نورو ځان دپاره چې دی نو بوتان، او ځینې خلک یې د ځان دپاره چې دی نو معبودان جوړ کړي. الله تعالی فرمایي ومن الناس، او ځینې د خلکو نه من هغه څوک دي یتخذو
چې نیسي من دون الله سوا د الله تعالی نه اندادن په مثل د الله تعالی باندې شریکان. د الله مثل خو سره شته نه، خو چې څنګه عبادت او تعظیم او تابعداري د الله په کار وه، دوی د دغه خپلو بوتانو معبودانو د هغو تعظیم او احترام کوي. الله تعالی فرمایي دا په حقیقت کې د الله تعالی مثل چې کوم دی نو دی جوړوي، ځکه چې عبادت خو دا حق د الله تعالی او چې بل چاله دی ورکو خو هغه د الله مثل کو. او الله تعالی فرمایي شته نه یتخذو دی نیسي یحبونهم مینه کوي د دی سره که حب الله په شانته د مینې د الله تعالی، چې څنګه مینه د هغه د الله تعالی حق دی چې هغه د خدای توب مینه ده، دغه مینه چې دی نو دی د هغه خپلو بوتانو سره کوي. د الله تعالی نه غوښتل چې دی نو په کار دی بغیر د اسبابو، دی بغیر د اسبابو چې کوم دی نو د هغه خپلو معبودانو نه د خپلو بوتانو نه یا د هغه انسانانو نه چې هغه وفات شوي دي د هغو نه چې دی نو هغه خپل ضرورتونه غواړي. دا داسې مینه ده لکه څنګه مینه چې د الله تعالی سره په کار ده. والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی اشد حبا لله دی ډېر سخت دی په مینه کې د الله تعالی دپاره. د مؤمنانو مینه هغه د کافرو د مشرکینو د خپلو بوتانو سره چې کومه مینه ده د هغې نه سوا ده. ولې؟ ځکه چې بوتان او دغه رنګې د الله نه علاوه نور چې کوم معبودان چا جوړ کړي دي دغه د هغو عبادت کوونکي د هغو سره مینه محبت کوي کله چې کله د هغو نه څه تموي، خو چې کله ورته د ضرر او د نقصان پته ولګي چېرې د دې نه ماته ضرر او نقصان رسیږي نو بیا د هغې مینه محبت پرېږدي. او مؤمن چې کوم دی نو همیشه د الله تعالی په مینه باندې چې نو قایمي، که ده ته مصیبت رسیږي دا د الله تعالی شکریه ادا کوي، صبر کوي په هغې باندې، او چېرته هم الله تعالی ته په دې کې کنځلې نه کوي، ګډې وډې چې کوم دی نو نه وایي. ولې؟ ځکه چې د ده مینه د الله تعالی سره سخته ده. او مشرک چې کوم دی نو هغه په مشکلاتو کې کله کله د هغه نه هر څه هیر شي، صرف یو الله تعالی را مدد کوي. او مؤمن په هر وخت کې د الله تعالی سره چې کوم دی نو تعلق. اوس خو د دې زمانې مشرکان دي چې هغو باندې کله څه مشکل راشي بیا هغې چې دی نو په مشکلاتو کې یا علی مدد وي. کلي کې زمونږ په ګاونډ کې یو کس و ممریض، تاسو بیا پیژنئ. هغه بچپن کې د هغه نه ما یوه خبره اورېدلې وه. هغه ویلې چېرته پنجاب کې یو ځای کې ویل په سوزکي کې سامان وړلو او کډه وه په هغې کې ګاډی دغه شو وغورځېدو. ویل په هغه ځینې کسان مخکې ناستو نو هغو یا الله مدد ویلو او ځینې شاته ناستو هغو یا علي مدد ویلو. نو د نن سبا زمانې مشرک ویسا شخص به ویل چې مړه ابو جهل ځان ته مشرک ویل، هغه د څه مشرک و، هغه ته خو به الله په مشکلاتو کې ور یادېدو. د دې زمانې مشرک صحیح مشرک دی، هغه وی چې په مشکلاتو کې هم زه الله تعالی نه را مدد کوم. او بیا د حضرت عکرمه ابن ابي جهل دغه صحابي چې هغه به ایمان یې راوړو د هغه واقع به تاسو اورېدلي. نبی صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه فتح کړه دغه کسان هغه وتښتېدل، په هغې کې حضرت عکرمه مو، ځکه دا د ابو جهل زوی او دا چې دی نو د اسلام دشمنو او صحابو ته تکلیفونه هم رسولي او په جنګونو کې هم شریک شوی و. ده ویل چېرې ما نبي علیه صلات وسلام به نه معاف کوي. نو دا روان شول چې زه ځمه په سفر باندې، دریاب ته رالی، کښتۍ باندې سور شو او لاړی روان شو. کښتۍ چې کله د دریاب منځ ته ورسېده نو طوفان چې دی نو رالی، هوا ناموافقه وه او دی چې دی نو په هغې کې راګیر شو. نو په هغه ځای کې کشتیبان ملاح چې کوم دی هغه آواز وکړو چې په دې حالاتو کې صرف یو الله تعالی را مدد کیږي، نور لات او منات او عزا او هبل او دغه چې کوم زمونږ بوتان دی هغه پرېږدئ. نو ده ورته وویلې چې دغه مسله باندې خو چې دی نو ما نبي علیه صلات وسلام سره مخالفت کو چې زما لات او منات او عزا په دې حالاتو کې چې کوم دی نو مدد ونه کړي، نو زه په هغو باندې څه کوم؟ په عامو حالاتو کې خو اسم زه د هغو نه څه نه غواړم. او دا یې وویلې که ځان سره په زړه کې دا لوز وکړو چې که الله تعالی د دې حالاتو نه زه چې دی نو بچ کومه نو بیا به زه چې کوم دی نو زما او نبي علیه صلات وسلام په لاس کې به لاس دم او مسلمانېږم. او هغسې وشو، الله تعالی هغه بچ کو، هغه بیا رالی او مسلمان شو. او بیا به چې دی نو نبي علیه صلات وسلام فرمایل دته عکرمه ابن ابي جهل مه ویوئ، عکرمه ابن اسلام ورته ویوئ چې د ده نسبت اسلام ته کېږي، ځکه ابو جهل د مسلمانانو دشمنو او په هغې باندې به هغه خفه کېدو. نو د دې وجې نه هغه ته چې دی نو هدایت میلاو شو په دې ټکي چې په مشکلاتو کې دغه بوتان چې دی نو زما څه نشي کولی. دا مسله
قرآن کریم چې کوم دی نو هغه بیان کړی ده. سورة یونس بالکل په دقه الفاظو باندې د کشتۍ حالات بیان کړي دي. صفحه نمبر 190 او 191 او آیت نمبر 22. والذي يسيركم في البر والبحر، دا الله تعالی هغه ذات دی چې چلی تاسو لره په وچه کې والبحر او په دریاب کې. تاسو روان شئ دریاب ته لاړئ حتی اذا کنتم فی الفلک، تر دې پورې چې تاسو په کشتۍ کې شوئ. وجرین بهم، او روانې شوې دا کشتۍ په دیو باندې لاړې د دریاب چپو چې کوم دی نو پناه کړلې. وجرین بهم، او روانې شوې دا کشتۍ په دې سره بریح طیبة، په داسې هوا سره چې هغه موافقه وه. وفرحوا بها، او خوشحاله شو دی په دې باندې. روان دي سفر کوي خوشحاله دي. نو اچانک جاءتها ریح عاصف، راله سیلی تیزه عاصف چې ناموافقه وه. د کشتۍ د رخ نه چې دی نو بدله وه. کشتۍ داسې روانه وه، هوا پې د هغه طرف نه راله، نو کشتۍ په ځای باندې ودرېده. وجاءهم الموج من كل مکان، او رالی په دیو باندې چپې د هر طرف نه. وظنوا انهم احیط بهم، او یقین وکړو دې خلکو چې یقینا راګیر کړی شو منګه. دعوا الله مخلصین له الدین، نو دی دعاګانې وکړې د الله تعالی نه مخلصین له الدین، په داسې حال کې چې دی خالص کوونکي و د هغه دپاره بلنه. او دای ویلې لئن انجیتنا من هذه، یا الله که تا د دې مشکل نه موږ خلاص کو لنکونن من الشاکرین، موږ به ستا شکریه ادا کوو. خو الله تعالی فرمایي چې کله ته اخلاص کم نو بیا هم دی چې کوم دی نو یبغون فی الارض بغیر الحق، سرکشي کوي په ځمکه کې. خو دغه صحابي هغه الله تعالی چې کوم دی نو هدایت په دغه کې لیکلی. نو مؤمن همیشه چې دی نو هغه په مینه د الله تعالی کې سخت. ولو یرى الذین ظلموا، اوس د دغه قسمه خلکو حالات د آخرت ذکر کوي. آیت لږ مشکل دی، خو ظاهري چې کوم دی نو د هغه مقصد واورئ بیا به ترجمه وکړو. چې دغه خلک چې کله الله تعالی فرمایي چې دی په مشکلاتو کې ما را مدد کوي، خو په نورو حالاتو کې زما سره حصه داران جوړوي. دی چې کله قیامت کې راپاسېږي او دی د خپل ځانونو حالت ویني، عذاب ویني او حالت ویني، او دا خبره ویني چې طاقت خو ټول د الله تعالی دی او عذاب چې دی نو د الله تعالی ډېر سخت دی. نو که دیو ته الله تعالی فرمایي که دغه حالت چرته دیو ته اوس معلومېدلی، نو دیو به چې دی نو بیا اوس په دنیا کې شرک نه وی کړی. خو دی چې دی نو هغه د آخرت خپل حالت ځان ته اوس نه را یادوي، نو لګې دی په شرک کې اخته دي. ولو یرى الذین ظلموا، یرا په معنا د یعلمو، ولو یرى الذین ظلموا، او که چرته پوهېدلی هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی د خپلو ځانونو په حالت باندې پوهېدلی. اذ یرون العذاب، کله چې به ویني دی عذاب لره. ان القوة لله جمیعا، چې یقینا طاقت ټول د الله تعالی دپاره دی. وان الله شدید العذاب، او یقینا الله تعالی سخت عذاب والا دی. نو لما اشرکو، دیو به چې دی نو شرک نه وی کړی، خو دغه د خپل حالت نه چې کوم دی نو دیو دغه دی غافله دي، نو ځکه چې کوم دی نو دیو د الله تعالی سره شرک کوي. دغه آیت کې لږ بحث دی مسئول. وإلهکم اله واحد، او معبود ستاسو اله واحد، معبود دی که یو. لا اله، نشته دی لایق د بندګۍ الا هو، سوا د دغه الله تعالی نه. الرحمن، عام مهربانه دی په دنیا کې. الرحیم، خاص مهربانه دی په آخرت کې. ان فی خلق السماوات، یقینا په پیدا کولو د اسمانونو کې، والارض او د ځمکه کې، واختلاف اللیل، او په بدلیدو را بدلیدو د شپې کې، والنهار او د ورځې کې، والفلک التي، او په کشتۍ هغې کې تجري چې بهیږي، تجري چې چلیږي، فی البحر په دریاب کې، بما په هغه څه سره ینفع الناس چې فایده ورکوي خلکو ته. وما انزل الله، او په هغه څه کې چې راوروي الله تعالی من السماء د بره نه، من ماء د اوبو نه. فاحیا به الارض، پس تازه کوي په دې سره ځمکه، بعد موتها، پس د وچوالي د دې نه. وبث فیها، او خواره کړي دي په دې کې من کل دابة، د هر قسمه زنده سرونه. وتصریف الریاح، او په چلولو د بادونو کې. والسحاب المسخر، او په هغه ورېځې کې چې ځوړنده کړی شوي ده، بین السماء، په منځ د اسمان کې، والارض او د ځمکه کې. لآیات، خامخا نښې د قدرتونو د الله تعالی دي لقوم یعقلون، دپاره دا قوم چې د عقل نه کار اخلي. ومن الناس، او ځینې د خلکو نه، من هغه څوک دي یتخذو چې نیسي من دون الله، سوا د الله تعالی نه، اندادن په مثل د الله تعالی باندې شریکان. یحبونهم، مینه کوي دی دا خپلو شریکانو سره، که حب الله، په شانته د مینې د الله تعالی، یعنی په شانته د مینې کولو د الله تعالی سره.
والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی اشد حبا ډېر سخت دی هغوی په مینه کې لله د الله تعالی دپاره ولو یرى الذین ظلموا او که چېرته پوهېدلی هغه کسان چې ظلم یې کړی دی په حالت د خپلو ځانونو باندې اذ یرون العذاب کله چې به وینې دی عذاب لره په قیامت کې ان القوة لله چې یقینا طاقت خاص د الله تعالی دپاره دی جمیعا ټول وان الله او یقینا الله تعالی شدید العذاب سخت عذاب والا دی نو دیو بدل ته شرک نه وی کړی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. یا الله زمونږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړه. یا الله زمونږ چې څومره نیک اعمال کېږي یا الله هغه زمونږ د آخرت د نجات ذریعه وګرځوه. یا الله زمونږ د قرآن کریم سره دا تعلق همیشه دپاره قایم و دایم وساته او په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړه. د دې فتنو په دور کې یا الله زمونږ د ایمان د حفاظت ذریعه وګرځوه او یا الله د هر قسمه فتنو نه موږ زمونږ زنانه زمونږ ماشومان په امن او په حفاظت کې وساته. زمونږ د ایمانونو حفاظت وکړه یا الله زمونږ د اعمالو حفاظت وکړه. زمونږ د کورونو او زمونږ د اولاد حفاظت وکړه. یا الله چې څومره وفات شوي دي زمونږ د کورونو یا الله د هغو ټولو مغفرت نصیب کړه. یا الله څومره بیماران دي هغو ته شفای کامله عاجله ورکړه. څومره کسان مظلومه دي یا الله دعاګانو درخواست یې کړی دی ده په هغو باندې څه قسمه ظلمونه کېږي یا الله هغو ته د هغو حق حواله کړه. یا الله د ظالم لاس د هغه د ظلم نه منع کړه. یا الله چا څه قسمه پریشانۍ نه حاجتونه ضرورتونه یا الله د غیب الخزانو له پوره کړه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.